بسم الله الرحمن الرحیم. دا مونږ شوبره چوک ته او دا چې کوم مهنګای خلاف احتجاج دی هغه باره کې دا ټول قائدین راوتی دي. قائدین به اوس وایي دا اوس چې کوم احتجاج دا خلک راوتی دي دا د مهنګای خلاف راوتی دي او دا ملک چې کوم حکومت جوړ شوی مرکزي چې دا اول خو موږ منو نه چې دا مرکزي حکومت دی او که نه دی موږ یې نه منو خو دا دی چې کوم ظلم شروع کړی دی دا ظلم چې دی دا د عوامو سره دی او دا چې کوم دی دا پټرول او ډیزل کوم څیزونه دی ګرانوي دا صرف پټرول او ډیزل نه دي دا د ټول چې څومره لکه هغه غوړي دي هغه چې څه دي په ټولو باندې اثر غورځوي او هغه ګران شوي دي او نور هم ګرانېږي لګیا دی ځکه چې دی چې کوم جیلي منسټران دي ای تاسو وګورئ په ټي وي باندې ای چې دا به نور هم ګرانې کېږي نو موږ خو دا ګرانې نه منو نو نوره ګرانۍ ته موږ بالکل دغه نشي جوړېدی ځکه چې دا غریب بالکل تباه کوي او هغه غربت ختم کرو نو غربت مطلب غریب کو ختم کرو دی لګیا دي چې دی غریبانان بالکل تباه کوي ختموي نو موږ اپیل دی عوام ته کوو چې راووځئ د دې حکومت خلاف راووځئ او د دې خلاف دا ټول روډونه ورته بلاک کوي چې دا سپیره چې کوم دي چې دا مخکې سپیرو چې دا ایزي خپلو کورونو ته ملک یو صحیح طریقې سره روان شو خو هغې سره چې کوم طاقتونو د عمران خان د دې حکومت نه ختم کو نو هغه دنیا ته پته ده چې دا په چا ختم کړی دی دا دومره دی ته کړه نو ځکه که دی ته کړی دی په 4 کالو کې ختم کړو نو زه خپل عوام ته اپیل کوم چې راووځئ د دی خلاف او هغې عمران خان سره ملګري شئ او دا نوښار سپیشلي دا خو زه د دې دپاره یم چې دا خو د پرویز خان کلی دی نو د نوښار خلکو ته پکار دی چې دا خلک ټول راوځي ټول نوښار راوځي او خلکو ته شو شي چې یاره دا نوښار پرویز خان سره دی دا حل دی چې دا موږ دلته ولاړ یو تاسو وکتل د بجلۍ لوډ شیډینګ ته وګورئ چې دا کوم ناروا سلوک بجلۍ مونږ عوام سره کېږي نو دا د ای پوزیشن دی نو زه دا بیا اپیل کوم چې نوښار عوام ته اوس مشران به راځي د ای راتلو نه مخکې دلته ټول د شوبره چوک ته راووځئ او ښه پوره احتجاج وکړئ انشاءالله